لکه د یو ګاډي دوه پایې د هغې دواړه پایانې وي هغه ګاډی به خپل سفر کوي او که نه د هغې یو پایې لرې کړي شي نو په یو پایې باندې هغه سفر نشي کولی نو دغه شان دی د انسانیت د زندګۍ دپاره دوه ټیرونه دي یو نارینه دی او یو زنانه دی دغه دواړه ټیرونه رایوځای شي نو دا د انسانیت دا زندګي او دا مرحله دا سفر به په صحیح طریقه باندې وي او که نه دا یو ټیر وي او دا یو سن پکې نه وي نو بیا په یو ټیر باندې سفر نه کېږي نو د دواړو قسمونو دپاره الله حقوق مقرر کړي دي او قرآن کریم کې الله رب الجلال د هغې بیان کړی دی ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه الله پاک قرآن کریم کې د هغې اعلان کړی دی چې د زنانو دپاره هغه شان حقونه دي څنګه چې په زنانو باندې حقونه دي د زنانو حقونه په چا دي او په زنانو باندې د چا حقونه دي نو دا خو یو الفهم اسانه خبره ده د نارینو حقونه هغه په زنانو باندې دي او د زنانو حقونه هغه په نارینو باندې دي نو څرنګه چې نارینه دا مطالبه کوي چې زنانه د زما د حقونو خیال وساتي نو دا حق زنانو ته حاصل دی چې دا مطالبه وکړي چې نارینه دې زموږ د حقوقو خیال وساتي موږ له د شریعت کوم حق او کومه مرتبه راکړې ده نو زنانه د هغې پاسداري وکړي او د هغې پوروالي دې وکړي نو زنانه مطالبه کوي او نارینه مطالبه کوي او د دواړو حقوق دا شریعت مقرر کړي دي دا الله رب الجلال مقرر کړي دي که یو سړی راپاسي او دې د خپلو حقوقو مطالبه کوي چې زما حقونه دې پوره کړي شي خو دې د زنانو د حقوقو ادایګي نه کوي د هغې پوروالې نه کوي نارینه راپاڅېده او دې ته وایي چې زما د حقونو پوروالې دې وشي او دې د زنانه حقونه نه ادا کوي چې کوم شریعت مرتبه او مقام ورکړی دی نو دا سړی د الله رب الجلال نافرمان او ګناهګار دی یو زنانه هغه د خپلو حقوقو مطالبه کوي خو په دې د خاوند حقونو متعلق دي د هغې پوروالې نه کوي نو ټیک ته د زنانه حقوق به موږ ادا کړو خو چې کوم حقوق پلي دي او دا پکې کمي کوي نو دا هغونه ګناهګاره ده چې څومره د حقونو د هغې پوروالې نه دي کړی نو الله فرمایي ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف د زنانو دپاره هغه شان د حقونه دي چې کوم په دې باندې دي او دا به د شریعت مطابق دي حقونه د سړي دي هغه د شریعت په دایره کې دننه دي حقونه د زنانه دي هغه د شریعت په دایره کې دننه دي نارینه او زنانه به دواړه د شریعت د دایرې نه بار نه وځي که دې د شریعت نه بهر قدم ږدي د شریعت اجازت نه دی ورکړې او د شریعت نه بهر چاته حق حاصل نه دی د شریعت نه بهر